أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. سورة النساء پنځمه سپارہ آیت نمبر 91 یعنی 91. دیکھے د منافقانو دویم قسم ذکر دے چې هغه داسې خلق دی چې تا نه هم ځان ساتي چې دوی راته څه ونه وایي او قوم نه هم ځان ساتي چې هغوی راته څه ونه وایي. خو چې کله موقع ورته ملاویږي د شرک نو خو په مضبوط طبیعت باندې کوي. د شرک او د بدعت چارو ته ښه چمتو دي خو وخت په دې تېروي چې تام خفه نه کي قوم هم خفه نه کي. د دې حکم الله را لېږلی دی. الله فرمایي چې داغسې منافقان چې وخت روي د امن غلوي نور په زړه کې پټ ښه مشرکان دي. دا ټول د شرک خبرې خوښې دي. توحید ور باندې ښه نه لګي. د اولیاءو د بزرګانو قصې ورته ډېرې ښکلې ښکاري او د زړو مولیانو رواجونو باندې ښه مین دي. خو صرف د یری په بنیاد تا سره هم ناسته پاسته کوي او خپل قوم هم اعتماد کې ساتي. الله فرمایي چې دغو خلکو باندې کله هم وسبر شي مې پرېږدی. دا پاخه مشرکان دي. ستجدون زرد چې تاسو به بیا مومئ آخرینا نور خلق یریدونا چې غواړي با ان یأمنوکم چې امن حاصل کی تاسو نام ځانونه بچ کی تاسو نام ویأمنو قومهم او امن حاصل کی قوم خپل نام. الله فرمای تاسو نه هم ځان بچ کئ قوم نه هم ځان بچ کئ. کلما ردوا الی الفتنة ہر کله چې وبللی شي دوی شرک طرف تا فتنه طرف تا ککلا مقدا سے راغلا چې تاسو لاندې شوي او قوم ولا در باندې برشول او دوی له اعلان کو چې راوځه رزینن دولسم ده رزینن محرم ده رزینن دریمدا رزینن جمدا رزینن څلوېښتي ده. الله فرمای کلما ردوا الی الفتنة ہر کله چې وبللی شي دوی شرک تا ارکسوا فیها نو نسکور شي په هغې کې یعنی فوراً د هغوی اعلان مني فوراً ورته راوځي فوراً یې ملګرتیا کوي. یره جی خیرات ته الله فرمای فإن لم یعتزلوکم پس که دوی ډډه نشو د تاسو نه ویلقوا الیکم السلام
او نه پیش کوي تاسو تاروغا یعنی تاسو سره دوی اتحاد د توحید نه کوي ويكفوا ايديهم او نه بندوي تاسو نه لاسو نخپل هر ځای کې در پسې غږیږي چې وسی برشي تاسو له نقصان رسي الله فرمای فخذوهم نو بیانی سے دوی لرا وقتلوهم او وجن دوی لرا حیثو سقفتموهم کم زیمو چی وسبرشی پا دوی باندی وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ اللہ فرمائی اولائکم دغا کسان جعلنا لکم گرزولے دے منگ تاسو لرا علیہم پا جنگ د دوی باندے سلطان مبینا دلیل خکارا اللہ فرمائی د دوی خلاف دلائل موجود دی دوی سرا جنگ جائز دے دا صحیح منافقان دی دا پا حقیقت کے دا مشرکانو ملگری دی تاسو نا صرف جان بچ کول غواڑی وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا خبرات جہاد شروع دا اللہ فرمائی چھ دغه سے خلق مپریگ دے کمزے کے مچھ وس پی برشی نقصان ورکوئے اس مینس کی پکیوا دا سے خبر کئی چھ تاسو خو جہاد کوئے امر در تا ملاو شو چھ دا سے خلق مپریگ دے و اللہ فرمائی دیوی خبر خیال موئی گورا چھ کلا خلق جہاد تاوزی کلا خلق یو کار پسی اوزی نو بیا لاری کے باز مومنان یا باز خلق ورطا ملاوشی چوک ورطا شیطانیو کی چیجی دائم ملگرے دے یر جی دا ہم دا غوی سڑے دے وی اغا مومن اللہ فرمائی خبردار مومن سڑی باندے تیرے ونکے وما کانا لمؤمن او ندی جائز مومن لرا ان یقتلا مؤمنا چه وجنی یو مومن الا خطا مگر پا خطا او که پا خطا ایدا نمرش کنی خبردار مومن سڑے با نقتلوی که قتل دیکھ نو اللہ فرمائی حکم واورے ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبت مؤمنت ودیت مسلمت الى اہل الا ان یصدقو قتل خطا غٹ غٹ دو قسم ندی یو دے خطا پا ارادے کی یو دے خطا پا عمل کی خطا پا ارادے کی دا سیوی چی کل کل یو سڑے خکار کئی نخولی پا یو غرچی باندے بارہ سنگے باندے کونتر باندے ڈس کئی نو چه دے ڈس کوي پوخ کار باندی اگا ڈز خطا شی مومن پہ وہ لگی دا خطا دا عمل کے دا چشے دا پا عمل کے خطا دا نیت کے خطائی نشتا نیت دا دی سڑی دا وشتو نو دا بالکل عمل او نیت دوارا دا یو اخکار یا دا یو نخی کڑیو خو قدرتی گولے خطا شوا مخ کے رستو لاندے برا لاڑا مومن ہو لگے دا دیتا خطا فی العمل وائی یو دے خطا پا ارادہ کے لکہ مثال یو سڑی ولی دو چی دا آغا دے پا بانڈرے باندے سڑے والاڑ دے یرا دا خود ہندوستان بانڈری دا دا بخام خائندوی او دا خو زمان دشمنان دی دوی سر زمان جنگ روان دے پا کشمیر کی اراشا دا ہندو والا ارادہ دے کڑے دا دا حربی کافر دے وشتلو ارادہ دے کڑے دا دا ہندوستانی کافر دے وشتلو خوچوی دو وشتو رستو پتاو لگے دا چو خدا خود دیوبند استازو یا شاگردو مومن مرشو دیتے ویلیشی خطا پا
اراده کې تا اراده خطا شوا د چا اراده دی چې کړي وا سړی بل وته نو د دې اوس په قتل خطا کې بیا درې صورتونه دي د هغو دریو واړو احکام بیانوي ځکه چې قرآن خدای د قوانینو کتاب زه خو بار بار درته وایم چې قرآن دا د فضیلتونو دا د ثوابونو کتاب نه دی چې سړی دا صرف د ثوابونو د پاره لولي او دا وظیفه ده او چارقل دی او څه شی دی چلقاف دی دلائل الخیرات ته نه جی دا دلائل الخیرات نه دی دا د قانون کتاب دی دی کې دفعات لیکلي دي اوس ګوره چې څه لیکلي دي الله فرمایي ومن قتل مؤمنا چا چې قتل کو مؤمن لرا خطا په خطا سرا مرد کا اراده دې د وشتلو نوا یا د کافر وشت دی ولګید یا د ښکار کولو او دی ولګید نو کچره مؤمن وو او مؤمن هم او خاندان هم مؤمن دی او دارالاسلام کې هم اوسیږي د خپل ملک د اسلامی ملک مسلمان خاندان والا مسلمان سړی دی مړک فتحریر رقبت مؤمنه نو په د باندې آزاد ول د یو مؤمن غلام دی یا مؤمن وینځه یا مؤمن ګوره چې کله تا یو سړی مړک نو د انسان مرګ سره دوه حقوق تړلی دي یو حقوق العباد یو حقوق الله دین څه شی دی د دغه دوه حقوقو نوم دی د الله حقوق د بندگانو حقوق نو چې کله تا یو سړی مړک نو د الله حق دا دی چې ته به یو غلام آزاد کی خو مومن غلام به آزاد وي که خپل در سره نی بل نه به واخلي او آزاد وکي او نن زمانه کې غلامان نشتا نو نن زمانه کې رستو راځي دو میاشتې پر لپسې روزه به وساتي هیڅ قسم ورځ به پکې نه کنډوي یو کار بداو کې نو دا حقوق الله شد الله د حق نه بدا سي ځان خلاص کی او د بنده حق ودیت مسلمه او دیت ته سپارلې شوه الی اهله وارثانو د هغتا نو د انسان حق دا دی چې کم چا کور نه دی سړی وجلې هغوی له با دیت ورکوي دیت څه شی دی دیت دی سلوخان اوخانو په حساب کې سلوخان دی او د دینارو پشمار کې 1000 دینار او د دراهمو په حساب سره 10,000 درهم دی د وزن په لحاظ سره نہ اللہ فرمائی الا ان یصدقوا مگر چه معافی کی وارثان نو تبا دیت ورکی وارثانو تا او قدر تا معاف کړو نیمی معاف کو نیم در تا معاف تے پورا ہی معاف کو پورا معاف تے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ کچری وی دا وجل شوه سڑے من قوم دا هغه قومنا عدو لکم چه دشمن ستاسو دے مثال د هندوستان کافر دے مڑک نا د هندوستان مومن دے مڑک دے مومن خود ہندوستان دے څه مطلب ایمان راوړیو مسلمان شویو خو نور کوری کافر دے اللہ فرمائی وَإِن كَانَ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ کچری وی دا وجل شوی دا حق قومنا عدو لکم چه دشمن ستاسو دے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اے او دے وی مومن وجل دے دا سڑے مومن دے خوچ دے چا دو قوم دے حق قوم کافر دے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ نو پا قاتل باندے آزاد ولد غلام دی مومن دیت نشتا زکا چی سڑے دا کافرو لمنگ دیت نور کو نو لہذا حق اللہ دا دے چی مومن دی وجلے دے دا کافرو دا ملک والا دے نو کافرو تا دیت شتا دے نا او مومن دی وجلے دے لہذا دو میاشتی پر لپس روجی وساتا غلام خو نشتا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ
او کچری وی دا مقتول دا هغه قومنا دا سے قومنا بینکم و بینهم میثاقن چې پمن ستاسو او پمن د هغوی کې پخه وعده وي ستاسو او د هغوی پمنس کې عهد شوی وي میثاق لوز شوی ستاسو منس کې څه صلح وي نو فدیه مسلمه نو لازم دے دیت سپارلے شوے الى اہلیه وارثانو د مقتول تا و تحریر رقبت مؤمنت او آزادول دی د غلام مومن یا 2 میاشتې روزي اوس کچری غلام نشتا نو فمن لم یجد نو څوک چې نمومي غلام مومن فصیام شهرین متتابعین نو پاغه باندې روزي دی 2 میاشتې پر لپسه توبه من الله دا اسانتیا دا د طرف د الله نا وکان الله علیما حکیما الله په دې او حکمتونو والا دې دا قوانین تعالی ذکر کړل دا سه سړی دی وجلو نو دا شی باور کوي دا سه د نمړش دا شی باور کوي تا تسپیر اغستی دی مولا در تویلی دی چو خو دا چا یت چې یو زله وای دا سی دنیا باورانه شي او چې دغه سی وای دا سی دنیا باورانه شي اس دنیا نور په نور دیږي دا چې څه پکې لیکلي دی په دې به عمل کوي او عمل به په حل کوي چې په معنی پوي شي چې د قران په معنو دا خلق پوي وې مړی به نه کوله د قران چې په معنو پوي وې غیبتونه به نه کوله د قران په معنو چې دا قوم پوي وې بدکارې بنه کې دي د قران معنو نه چې دا خلق خبر وې یو بل ته به بغضونه حسدونه کینې په زړونو کې نه ګرځولې کچره د قران د عقیده او د معنی نه دا قوم خبر وې دوی چې دا نن د مولیانو بندگان دي د خدای نه دي د دې وجه دا ده چې د قران معنی نه دي خبر بس پړاند خرس واردی کم مولای چې کم طرف ته بوزي سوئی یره منگ د چاو منو تا خو چرتم پیسو کې ونوي چې منگ د چاو منو افغانایو کې چاو نه غولولې قلدارو کې چاو نه غولولې ریالو کې چاو نه غولولې ډالرو کې و نه غولې دي دینارو کې و نه غولې دي دراهمو کې و نه غولې دي سرو کې و نه غولې دي سونک سپینو کې و نه غولې دي زمکه کې جائیداد کې و نه غولې دي تما ته یو شی و خیا چې ته پکې غولېدلې وي سوا د دین نه یره موږ د چاو منو مطلب دا چې غولېدلې زکه دا خبره کوي وجه صدا زکه چې دین ستا په نظر کې سپک دی دین ستا په نظر کې کمزور دی دین ستا ته څخکاری نه پیسې دې پزړه قدرمنه ده د هر شی ریټ ته معلوم کړي دی تا ته چې کله درهم لاس ته دیر درشي چې لسو دکانونو کې دی پښتنه نوي کړي د یو سړی په خبره باندې تر ریال نه خرڅای ته ډالر نه خرڅای ته دراهم نه خرڅای نه غولېږي د زمکې دی چې سلزله ځای پښتنه نه کړي د زمکه چاله نه ورکای ولې د زمکې دی قدر دی پزړه کې او واحد دین دی چې د دین نه پښتنه کوي بس کلی کې دی چې کم خر دی راوي بس دا غنه د زده کړه دی چې هغه د تڅوي دی بس هغه تا دین ښکاري ککلی کې په مشرک وختای ککلی کې پان پړ وختای ککلی کې د الله په دشمن وختای ککلی کې د انګريز امامت کړي دی ککلی کې دی بل چا کړي دی هر بلا چې دا خو چې ستا په کلی کې وخت دی او ستا کلی مانځه ته مخ کیږي تا د پیغمبر نه اوچت ګڼلې دی د رب نه دی اوچت ګڼلې دی د قران نه دی اوچت ګڼلې دی او هغه ستا په دماغو کې هغه نحوست هغه ګندګي تعالی درچولې ده چې نن قران آیاتونه په ما او تاثیر نه کوي کته ته څوک هزار ځل وایي چې په غم کې په خاده کې دا کار ناروا دی ته نشي بدلوي ولی چې ته ومني خځه در سره نه مانی چې خځه در سره ومني لوري در سره نه مانی
چې لوري در سره ومني زوی در سره نه مني، چې زوی در سره ومني محله در سره نه مني، هر چاته غلط انجکشن لګېدلی دی. خو که د ډالرو د ځمکې خبره وي، ښځه به دې چیغې وهي ته یې نه منې ورسره، زوی دې چیغې وهي ته یې نه منې ورسره. ولې هغې کې دې تاوان دی. تا ته زوی وایي دا ځمکه په پلاني خرڅه کا باباجي، خیر دی که نه یو 50,000 ارزانه خرڅه کا، خدای که یې ومني د زوی 50,000 نه خدای که 50 روپۍ ورته پرېږدي. ولې د ځمکې قدر دی ستا زړه کې. خو چې زوی درته وایي چې دریمه کوو ښځې وبی کوو، بیا خلک خفه کېږي، یاره جي څلوېښتي کوو ښځې وبی کوو. ولې د دې زوی ته 50 روپو تاوان کې نه منې، د دې زوی ته د ښځې د دې ښځې ته د 50 روپو تاوان کې نه منې، د ورور د 50 روپو تاوان کې نه منې، او د دغې ښځې او د دغه ورور او د دغه زوی د اسلام او د دین او د الله په تاوان کې ولې منې. د دې بله معنی کېدی شي سوا د دې نه چې ستا په عقل او ستا په نظر کې د ځمکې او د پیسو قدر شته، خو د الله د دین قدر نشته. او چې د کم سړي په زړه کې د الله د دین قدر نه دی مسلمان وي، یاره مفتی صاحب سا سړی دی. زه صرف تاسو ته هغه خبره کوم چې تاسو به قبر کې یوازې وئ. ستاسو مولیان وایي چې عذاب قبر ډېر خطرناکه بلا ده، ما نه خو وایي چې د سره یې دی مني نه. ما نه څه وایي مفتی صاحب عذاب قبر نه مني. ځه خیر زه یې نه منم، ته خو یې منې، ته خو ترې ویرېږه ظالمه که تا سره به قبر کې څوک وي؟ ښځه به در سره مور به در سره ورور به در سره نه به نو چې نه به ته ولې د قبر نه نه یېرېږي؟ ته خو ما نه وایې چې ته عذاب قبر نه منې، معلومیږي چې ته یې نه منې. ته خو ما نه وایې چې د پیغمبر نه مني، العیاذ بالله، معلومیږي چې ته یې رښتیا نه منې. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا طریقې نه دي رالیږلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو موږ ته دا طریقې نه دي ښودلي. دا وجه څه ده چې زما او ستا کور کې د پیغمبر طریقه ما او تا او زما او ستا ښځې ته ښه نه لګي. مړي نه چې واده جوړ نه کو، په ما او تا ورځ نه تېرېږي. مړي نه چې واده جوړ نه کو، روټیانې پکې ونه خوړلی شي، چایونه پکې راونوځي، ترماسونه پکې ونه کړنجېږي، پیالې پکې ډکې نه شي، خواږه نوکلو خواږه پکې ونه خوړلی شي. مړه دا به څه مړی سړیه؟ ته اوس ما ته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو منئ؟ آیا د قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مړي کول په دې قومونو کې چې دا بدی دي، په دې ځمکو مو دي، په دې جایدادونو مو دي، یو بل نه مو 500 جربه ځمکې ساري کړي دي، انتقالونه مړولي دي، آیا رسول الله دې ته راغلی و چې دغسې کارونه کوه؟ صرف په وړه خبره باندې خپل ورور عزیز خور خورځه خوریم وجنه دې دپاره راغلی و؟ آیا دا غیبتونو او د دغو بېمانیو چې دا منګه یې کوو نن سبا، آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته دا ښودلی وي؟ آیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته دا ویلی دي چې که کله روغه ورځ وي قرآن ته کښېنه، درس ته کښېنه، خو چې ګوره ځمکه ګرمه شي بیا قلار شه، ګورې بیا چې درس ته جومات ته مدرسې ته کښېننې زویم منه که ګوره هلته لاړ نه شي؟ آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوغلپن موږ ته ښودلی و؟ خلقه گریوان کې سوچ وکړي، گریوان کې سوچ وکړي. نو بهرحال دا قرآن دغه قوانین بیان کړي دي چې که مومن دې قتل که نو که د دشمن د قوم والا مومن و دا سزا ده، او کچرې د خپل ملک والا و دا قانوني ده، او کچرې دغسې و دا قانوني ده. دا الله قوانین را لېږلي دي. او تا ته نه کیله جوړه که خورې، تا ته نه پیسې جوړې کړې، تا ته نه کسب جوړ که، ته یې په تسپو باندې وایې، ته چې دا ذکر دی. وما قدر الله حق قدره، قرآن کې آیاتونه دي. یو پیر دی هغه دا آیاتونه خلقو ته ښایي چې دا ته دومره ځله وایه، خو یاره ډېر لوی برکت دی پکې، ډېر لوی برکت دی پکې. وما قدر الله حق قدره، هلکه معنې نه خو ځان خبر که. دا وما قدر الله حق قدره د څه شي دفعه ده؟ دې کې الله څه ویلي دي د خپل ځان په باره کې چې خلقه تاسو د الله هغه قدر ونه که چې د کم قدر الله حق لري په تاسو باندې.
اگا قدر مونکو بستا شنامای دا. نو عزیزانو سوچ پکار دے. ومن یقتل مومنا متعمدا او چاچے قتل کا مومن لرا پا قصد سرا برے ہوئی مومن سڑے نوجنی مگر خطائے سرا لاندی ہوئی. ومن یقتل مؤمنا متعمدا چاچے قتل کو مومن لرا پا قصد سرا مومن لرا. اس بتوئی چی مومن ستا ہوئی چی کلمہ ہوئی نانا کلمہ خو ٹی وی موائی کلمہ ریڈیو موائی کلمہ زما موبیل ورځ کې 3,000 زله وای او ته چې په کې ټیپ کې کې دي شلاک زله وای خو موبیل مسلمان نه دی. اسلام کلمې ویلو ته نه وای اسلام د کلمې لاندې زندګي تیرولو ته وای چې په دې خبره پوي وي. کلمې ډېر خلق وای نو چې چا د کلمې لاندې ژوند تیرولو تا وجلو متعمدن په قصد سره دی وجلو فجزاؤه جهنم نو سزا د هغه جهنم دا خالدن فیها همیشه بوي په هغه کې همیشه بولی وي ځکه چې ته په قصد سره وجل جایز ګڼي او حرام شی چې څوک حلال ګڼي دا سړی کفر ته وس نو کافر سړی به همیشه جهنم کې. وغضب الله علیه او غضب کړي دی الله په هغه باندې ولعنه او لعنت کړي دی په هغه باندې واعد له او تیار کړي دی هغه لرا عذاب عظیم عذاب لوی. بس لفظی ترجمه ګور. ستجدونا زرد چې تاسو به بیا مومئ آخرینا نور خلق یریدونا غواړي با ان یأمنوکم چې په امن شي چې امن حاصل کی تاسو نه ویأمنو قومهم او امن حاصل کی قوم خپلنا کلما ردو الى الفتنة خو که هر کلا او بللی شو فتنه او شرک تا اور کی صوفیانو نسکور بشی پاگی کی چه وی غواړي نو انکار نکی. فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس کدوی ڈڑا نشو تاسونا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ او نپیش کوي تاسو تاروغا وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ او نبندوی تاسو نا لاسونا خپل فَخُذُوهُمْ نو بیاونی سیدوی وَاقْتُلُوهُمْ ووجن دوی حیثو سقفتموهم کمزے چه وسبر شیستاسو پا دوی باندی وَأُولَائِكُمْ دغ کسان جعلنا لکم گرزول دے منگ تاسو لرا علیہم پا جنگ دوی باندی سلطانا مبینا دلیل خکارا. وما کان لمؤمن او ندی جائز مومن لرا ان یقتل مومنا چه وجنیو مومن الا خطأ مگر پا خطائے. ومن قتل مومنا او چاچے قتل کو مومن لرا خطأ پا خطائے سرا فتحریر رقبت نو پا دبان دی ازاد ولد غلام دی مؤمنت مومن ودیتن او دیت ورکول دی او دیت دے مسلمتن الى اهله سپارل شوی وارثانو د هغتا الا ان يصدقوا مگر چې معاف کړي وارثان فإن كان من قوم او نو کوي مقتول د هغه قومنا عدو لکم چې دشمن ستاسو ده وهو مؤمن او ده مؤمن وي فتحرير رقبه نو په قاتل باندې ازاد ولد غلام دی مؤمنت مومن وان کان من قوم او کچری وی دا مقتول د داس قومنا بینکم و بینهم چې پمنس ستاسو او پمن د هغوی کی میثاقن په خوادوی فدیتن لازم د دیت مسلمتن الی اهله سپارل شوی وارثانو د هغتا وتحرير رقبة مؤمنة وزاد ولدی د غلام مومن فمن لم یجد نڅوک چې نمومی غلام مومن فصیام شهرین متتابعین نو پاغه باندې روجی دی دو میاشتې پر لپسې توبه من الله دا اسانتیا د طرف د الله نه وکان الله علیما ولا پوه حکیما حکمتن والا دے.
ومن یقتل مؤمنا متعمدا او چا چې قتل کو مؤمن لرا قصدا فجزاؤه جهنم، نو سزا ده هغه جهنم ده، خالدن فیها همیشه بوي پاغه کی، وغضب الله علیه، او غضب کړي دی الله پاغه باندې، ولعنه او لعنت کړي دی پاغه باندې، واعد له تیار کړي دی هغه لرا عذابا عظیما، عذاب لوی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا، رب کم زی پوری چی آواز زی چاور تا غگنی والے دے دنیا و آخرت خیستا کا. یا اللہ لوی وڑ پا قرآن باندے پوئی کا، یا اللہ خزن اور قرآن تکیے نوا، یا اللہ کم نفرت چی دا توحید و دا سنت نپزڑنو کی غرزدل دے رب دا نفرتون دا قرآن پا بو باندی ہوئی انزا. زمن کلی کې نن چې دا کومه زنانه وفات شوې ده، یا الله تنې تنها ستا خواله درغلې ده، الہ العالمین هیڅوک سفارشیانی نشتا، پروردگار عالم ته لوی بادشاہ، یا الله ته مغفرت نصیب کا، یا الله هغه تنهایانو کې وته نیک اعمال پکار راولا، یا الہ العالمین څه ګناهونه رواجونه چې کړي وي ته وته معاف کا، یا اللہ زمن کلی کے قوم کی چې نور کم مړي شوي دي د ټولو مغفرت نصیب کا، یا اللہ د تمام اہل اسلام مردگانو بخا، یا اللہ ژوندو ته خیر کا، پروردگار عالم چې څوک بیماران دي ته ول شفا ورکا، څوک غریبانان دي کار د حلال روان کا، څوک په مشکلاتو کې دي مشکلات حل کا، یا اللہ زمن د کلی او قوم په قرآن او سنت باندې مینا محبت پویا او عمل نصیب کا، یا اللہ دا کل قوم د رواجونو نه منع کا، یا اللہ دا غیبتونو نه منع کا، یا اللہ دا حسدونو نه منع کا، یا اللہ دی کلی کی بے حیاگیریان ختم کا، یا اللہ دا گناہونو نه منع کا، یا اللہ دنیا پرستیو نه منع کا، یا اللہ زمانگ دلوی وڑو پزڑکی دین واچوا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ